وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تا د یو پوسټ رالیږلی دی چې کوم مدني مطب والا چرته چاپ کړی دی، جمعه کې دین کې 10 قیمتي مسنون اعمال. نو ستا مطالبه دا ده چې د دې باره کې تحقیقي جواب وشي. نو تحقیقي جواب په دې باره کې دا دی چې دا کوم روایتونه یې راوړي دي او 10 اعمال یې جوړ کړي دي. نو اولنی عمل چې کوم ذکر کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم کس د جمعې په شپه باندې سورې دخان ولولي نو هغه ته مغفرت وشي. او ترمذي حواله ورکړل د هغې الفاظ دا دي. ابو هريره رضی الله عنه حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من قرأ حامیم الدخان فی لیلة الجمعة غفر له. امام ترمذی بخبر باندې حدیث ذکر کړی دی، هذا حدیث غریب، دا حدیث غریب دی. هشام ابو المقدام الراوی یضاعف. او بل علت په کوم بیان کړی دی چې په دې کې هشام ابو المقدام چې کوم دی دا علما دې تضعیف کوي. او شیخ البانی رحم الله دې باندې کلام کړی سلسله الحدیث ضعیفه کې، ورنګ مشکات تحقیق ثانی کې او نور کتابونو کې به دې باندې کلام کړی دی چې دا حدیث چې کوم دی دا ضعیف دی. هدایت الروا کې فرمایي حدیث نمبر 2092 کې هشام هو دا ابن زیاد دی، دا ضعیف جدا دی، سخت ضعیف دی. امام ذهبي وایي چې احمد او نور علماء چې کوم دی دا ضعیف کړی دی. امام نسائی متروک دی. ابن حبان وایي منګړت احادیث ثقات راویان نه نقل کوي. امام ابو داود وایي کان غیر ثقه، دا ثقه نو ضعیف. امام بخاری جرح کړل، تکلمون فی کلام کوي علما د بارک. بل یو روایت ورپسې ذکر کړی دی په دې کې د ابو هريره رضی الله عنه حدیث ته اشاره کړل چې باقي کې دا د چا سورې دخان ولوستو په یو شپه کې نو سحر به دی راپاسي بخنه بغواړي دا پر 20000 ملایکو. دا حدیث چې کوم دی نو امام ترمذی فرمایي هغه په دې حواله دا غور کړل چې دا حدیث چې کوم دی په دې سند سره پیژنو. عمر بن ابي خثعم چې کوم دی دا ضعیف دی. محمد بن اسماعیل بخاری وایي چې هو منکر الحدیث، دا منکر الحدیث. دا روایت ترمذی او نور علماء ذکر کړی دی، خدای غیر سند حالت دغه دی. دیو جن شیخ البانی رحمه الله سلسله الحدیث ضعیفه کې وایي چې 1734 کې وایي زم چې دا منګړت دی، آفت دی چې کوم دی مصیبت د سند هغه ابن ابي خثعم دی چې امام بخاری ویلي دي ضعیف الحدیث ذاهب الحدیث، دا حدیثونه ختم دي وضعفه جدا سخت ضعیف کړی دی. دغه ابن حبان سخت قول د بارک نقل کړی دی. د بارک چې کوم بیا دی پوسټر ولنه ذکر کړی هغه د ابي بن كعب حدیث مشت مرفوعا چې چا سورې دخان ولوسو د جمعې په شپه باندې بخنه به وته وشي. دغه بارک البانی سلسله الحديث ضعیفه حدیث نمبر 4632 کې ویلي ضعیف جدا. واحد بخپل تفسیر کې راوړی دی وای دا منګړت روایت ته به کې دا مصیبت په سند کې چې کوم دی آفت سلام بن سلیم دی الطويل المدائني او متروک دی. امام حاکم وغیرہ په حدیث جوړول باندې بدنام کړی دی. هارون بن کثیر چې دی په دې روایت کې راغلی دی هغه باره کې امام ذهبي وایي چې مجهول دی. او زید چې کله روایت عن ابيه په سند کې کوم راغلی دا نکرتون دا مجهول دی. دغه بل روایت د پوسټر والا وړه ده هغه د ابو امامه ده سورې دخان متعلق چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سورې دخان ورسره د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ بن الله له بیتن فی الجنه، الله به جنت کې کور جوړ کړي. شیخ البانی فرمایي سلسله الحدیث ضعیفه کې جلد نمبر 11 صفحه 191 کې وضعیف جدا. اصفهانی په ترغیب او ترهیب کې دا نقل کړی دی. او دغه سند ذکر کړی چې هغه فضال بن جبیر عن ابي امامه روایت ده. وإذا سند سخت ضعیف ته ځکه فضال بن جبیر سے ابن حبان وی لا يجوز الاحتجاج به بحال، په هیڅ حالت کې دنه دلیل نیول دا جایز نه دي. يروي احاديث لا اصل، احادیث نقل کوي چې دغه سره اصل نه. هیڅمیم په دغه باندې د دې حدیث یې ضعیف کړی د په وجه باندې. او رواه الطبراني في الكبير لقد څنګه حواله ورکړل بیا فرمایي فی فضال بن جبیر وضعیف جدا، دا سخت ضعیف دی. او حبس بن عمر المازینی په کوم د سند کې لا يعرف جاء معروف نه پیژندل کیږي نه. لسان المیزان کې ابن حجر ویلي